اکثر چې مرګونه وشي د دې پولو د پټو په وجه باندې وشي پټ ځای به پټ ځای ټوپکې به یې راوړي ولاړ به وایي تی پوله کېده تی برابر کا خو که دې رانه یو پوټ لاندې کو فیصله به په قیامت کې کوو انشاءالله بس د پوله بس ته کېده ته چې څنګه پوله ږدې ږده خو که دې رانه حق لاندې که نو فیصله به په قیامت کې کوو پر دې حق در سره پیوست نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مسلک امام یو مجوسی باندې قرض غیر مسلمه لاړ پسې د خپل قرض مطالبه یې کوله نو لار کې پیزار خاش چلته مجوسی ته غږ کو ناغه پیزار دې سره مجوسی په دیوال پورې راخ کو ناغه دیوال ګنده شو چې دیوال ګنده شو نو اوس دې فکر کړي چې د دیوال څنګه پاک کما کدا اوس دې پاکوما نو خدا لیو به تیرو نړیږي نو چې دل زه د دیوال څنګه پاک کما په دې کې هغه مجوسی وروت امام صاحب ته ما ته لږ صبر وکړه اوی چې دی خو قرض پسې راغلی دی امام صاحب ته خپل عذر خیر خوا دغه بیانې ما ته صبر وکړئ امام صاحب ورته وایي قرض خبرې به وروستو کوو ما ستا دا دیوال ګنده کړی دی زه دې فکر کیم چې دا به څنګه صفا کو اول دا صفا کم بیا به خبرې وکړو هغه چې ولګېد حیران پاتې شو ورته وایي امام صاحب ته وی دیوال بروستو صفا کې اول ما ته کلمه ووایه چې ما صفا کې بیا بروستو دیوال صفا کې الله اکبر ما اوس ولیده ښه هغه فکر کې دی د دیوال به څنګه صفا کوم ښه زه دې فکر کې د ګاونډي نه به دا دیوال څنګه لاندې کوم یو پوټ ځای به ترې څنګه لاندې کوم پوله کنم او پولې ته به څوک نږدې نشي بیا ښه دا پوله به څوک کیم نه دي ښه موږ د ځان نه واکداران جوړ کړي خلکو له پولې ږدو یو له پکې سیډ وو بل له پکې ځان نم ټیکهداران جوړ کړي دي ښه دا ځان ته د آخرت پیټي درنول دي پیټي ښه پیټي درنول دې کې ځان نه ټیکهدار مه راغوه بیا خوشحالېږي رشته دار ته پکې لږه نفع ورکړي که نه ځای مې ولته لاندې که ځای دې لاندې که دقه پټې به دې په سټ پروت یو چغې به وایي په قیامت کې ښه نن دا یو پوټ تیل ته به اووه پوټه به دې په مرۍ پراته مرۍ ته به دې زوړنې او چغې به وایي چې اغیثني یا رسول الله اغیثني یا رسول الله ډېر احتیاط کو دې معاملاتو کې ګوره ډېر احتیاط کو ښه د امام صاحب ته هغه وی اول ما ته کلمه ووایه ما اول صفا کا بیا برستو زما دیوال صفا کې اول ما ته کلمه ووایه چې زه صفا شم بیا برستو دیوال صفا کا ما سره خو فکر و چې ته څه راغلی ته دې فکر کې چې زه به ستا دیوال څنګه صفا تا د ګاونډي د سوري نه څومره نفع اخیستې تا سره د ګاونډي څومره حقوق راوتي دي ښه یو بزرګ باره کې راځي د هغه ګاونډي مجبور شو کور یې خرڅو د ورته وی په سوی خرڅوي په دومره قیمت وی مه یې خرڅوه ستا د دې کور نه ما نفع اخیستې ده ستا د دیوال په سوري به زه ولاړ یم ته به د ګاونډي په بیټک کې ناست نه تا به د هغه د دیوال نه سوری نه اخیستې وی په دومره یې خرڅومه اقه پیسې راواخیستې وی دا واله دی قیمت ته وی دا ستا اسې شوي او کور مه خرڅوه ښه ماتې نه نفع نن مونږ چې وورو چې ګاونډي کور خرڅوي نو ښه پسې ټیلې ولګو چې دی د دې ځای نه ورک کم الله اکبر دا مسلماني نه ده ښه نبی علیه السلام فرمایي تاسو کې کامل مومن نشي جوړې دی کامل مومن چې د سو پورې د ګاونډي د تکلیف نه نه محفوظه شوی دعوه دې نه کوي ښه ځان ته د کامل مومن نه وایي کوي د حجونه او کوي د عمرې خو چې ګاونډي ته په تکلیف کې دی نبی علیہ السلام فرمای دا کامل مومن نه دی یوازې په سجدو باندې خلاص نشي ښه د خلکو حق به د سره تړلی ښه خیر الناس من ينفع الناس په مخلوق کې غوره هغه دی چې خلقو ته نفع ورسیږي ډېر گزاره خلقو سره کوئ د آخرت پیټي ځان ته نشم درنولی بس اوس په یو پوټ ځای خبرې د دیوال د یو لویش ځای خبره وي ځان ته د آخرت پیټي نشم درنولی دا لاسه کوې داسې بیې ولیدلې چې خرڅ کړی دی پیسیز خو انتقال کړی پسې نه دی ښه او دوباره یې ترې د هغې ځای پیسې واخیستې دوباره
بس تیار اوسېږه ښه که جریب ځای نو په دې جریب کې به پټ پروت او په سټ پورې به دې نښتې او چغې به وایي چې اغیثني یا رسول الله. نبی علیه السلام به وایي لا املک لک شیئا، نن دې مالک نه یم. ته دې ته خوشحالېږي چې 2 ځله مې تې پیسې واغوستې، غریب دی.